بسم الله الرحمن الرحیم. بیگانی سبق کی حدیثونه بقیه پوتی اوس مخته حدیث ته. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حمید. د حمید زهير چې کوم وزنونه دي دا تصغیر د پر استعمالیږي. فعیل رجیل په وزن دي صحیح ده. قال حدثنا حميد عن أنس قال قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة. عبد الرحمن بن عوف مدينة ترول فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري. دیو د سعد بن ربيع انصاري په منځ کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورورولۍ موالات وغیره قایم کړل. مخکې زمانه کې به قایم کول دي ته موالات نه ویل شي. وکان سعد ذا غنن او دا سعد صاحب دا سعد بن ربيع دا مول ټالو سره وخا کنه ذا غنن منه مول دولات سره. فقال لعبد الرحمن صاحب ته دی پیشکش وکو اقاسمک مالی نصفین. زدا مول مددا به سره دوی سی تقسیم کا قاسم یقاسم مقاسمه تقسیم والی تل شي. و ازوجک خپل خذو کې مدوینا ایواب تدیر کا. قال غتل بارك الله لك في أهلك ومالك. الله دې تو کورنۍ او د مال کی برکت دیر کی. دلونی علی السوق متبذر وخت په خپل بنځ تجارت شروع کول غونو. فما رجع حتى استفضل عقتا وسمنا. راپاش نشو تر دې پر چې ځون ته ربچت کړل. استفضال زه ته ولې تل شي کنه سنه سترې کې سره ځون ته د وګټلو پنیر ورکی آمده شته غړای میړو لکوم کې سمونه دی غړ شو نه غي زمانه کې خوړل شو ماغای ځون ته کړو. فاتا به اهل منزله کور ولا خلکو ته دا شیون روړل وای غټل په روپای بنه. فمکثنا یسیرا سلاغنی وخت دورون تیر شو. ماشاء الله خدای سمره غوړي او ماشاء الله نه ټیمو بس مقرر خته نه کړس 3 غنټې سالور غنټې ځکه فمکثنا یسیرا او ماشاء الله. فجاء عليه وضر من سفره. بیا د رغل عبدالرحمن صاحب څه ده دی باندې د زیړوالي ولا سر ودورون لاندې چې لیکلي ای اثر ومکتو. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام ته وفرمیل مهم نو نمبر ده کنه حاشیه په هم کتله نو نمبر ته زر لوډ شي. مهم باندې چې لیکلي بمیم مفتوحه میم باندې زبر شو کنه وها ساکنه حد شده ساکنه ده مهم تیایی کنه دیزی مهمی لیکل کنه چه شول اصل کی محیم دواد لیدو. و فتح تحتیه لاندی کی چه ده فتحه ده کومه ده محیم آخر کی آخره میمون وهي کلمه یمنیه ده یمن ژبه ده معنی همانش ده ما هذا ده در بنی چه دی ما هذا دا معنی ده ټیک شو. زدا مشه دیزی کی مهم لیکل مهم خو نه ده کنه محیم ده ګره حاشیه تر شو خیلو. قال اغویل یا رسول الله تزوجت امرأة من الانصار انصار قبیله خځې سره نکاح شو ده. قال ما سقت الیها شد ویر کړی. قال نوات من ذهب سره زر میر کړی و زړی برابر او وزن نوات من ذهب. قال اولم ولو بشات سو زاویلی نه خدا شو کا ولی ما جوړه کا. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان لوندي شلی کلی دی هو ابن عيينة سفيان بن عيينة مردخة عن عمر. دا لفظ عمر يلشي كعمر يلشي کله سدي رانا بعد واو ولي کل شي بابا عمر یا دا نقطه د سره ټچ کړي کرانا بعد واو نه رغله به عمر يلشي ټیک شو. عن ابن عباس رضي الله عنه قال ابن عباس سے ابن دریت کی مخته كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز اسواقا في الجاهليه. د عکاش شولو د میجن شولو یا مجنه د ذوالمجاز دا جاهلیت زمانه کې بازارونه اوسې د دې کې به خلکو میلې کولې خلکو ته سامانونه راوړلو چور کې شیخ استاله چوبر کې شیخ خرڅوله بسار سړي خپل مرزي ورته ده. فلما كان الاسلام سکلا اسلام زمانه روغله دور روغلو فكأنهم تأثموا فيه. د صحابه اور کې لاغونه ګونو مخصوصه کله کما کې خودي کې جاهلیت بزرونه بو جاهلیت زمانه کې چوبر کې شر وړ لارم شیونه ور کې خرسیدو الول باور کې خرسیدو
خو وروسته کله د اسلام دور شول صحابه حضراتو دور راغللو نو هغو زړه کې محسوسه کړه چې دا خو هغه ځایونه دي چې بار څه کېدلو اوس که دې کې مو حج وغیره شیان کوي حدیث ته رسو نو دې کې خو به څه ګناه نه وي مو ته که نه فنزلت نه د دو خبرې دپاره دا آیت نازل شو څه نه دې کې څه ګناه نشته صحیح ده لیس علیکم جناح په دې خبرې کې څه ګناه نشته ان تبتغوا فضلا من ربکم ستاسو د خپل پروردګار نه فضل تلاش کې فضل نه چې مراد رزق مراد په مواسم الحج حج موسمونو کې دلته تاسو تجارت کولای شي حج دپاره سړی لوړ شي که نه هغه ځکه تجارت کول شي حج کول شي صحیح ده دوی ګاټې شولې پیدا کوي خو څه به دي صحیح نیت بنې صحیح ده مخته ده باب الحلال بین والحرام بین وبینهما مشتبهات الحلال بین حلال شین څومره دي دنیا کې دا واضح دي جواد دي بین منه جواد والحرام حرام شین څه کوم دي بینن دا جواد دي خلکو ته و بینهما خو د حلال او د حرام مانځ کې د هما ضمیر دغه دوه ته راجع شو که نه مشتبهات ځنه داسې شیان دي مشتبه دي د هل شي څه دا پاتې سړي ته نه لګېږي چې دا اوس حلال شو که حرام شولو هغه دپاره بیا علماو نه یا کسانو نه تپوس کوي هغه شی به پرېږدي کوي به نه مخته حدیث تندي کې خبره کوي وبه قال حدثنا اپوس حدثنا بني زایلی کړي وړه غونه حدثني وړکونی لیکل کنه سني دي دا ځانه د دو نون د اصل کې دی معنی د سیوی نسخه کې د شیطان غلی خاشي کې تلیکل کنه سکله د شیطانون روشي وړکونی دی معنی د سیوی نسخه کې حدثنا د بل کې حدثني د ټکه حکنه نسخه ډيري بخاري شریف ولا کنه دا تاسو ته اشاره کوم مخته د نقطې د سره ټچ کوي قال حدثنا محمد بن المثنى قال دلته کې قال روزي دوی وسره لیکل قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون نه د عون د ټکه عن الشعبي د ټکه شعبي د زنه خلق شوبي نه ده قال سمعت النعمان بن بشير نعمان ابن بشير رضي الله عنه ده خبر موردلی ده قال غسی سمعت النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر لسانه دا خبر موردل دلته کې ح راغله کنه ح دا تو وګدایل شي ح الف مد اثر کې د سیال شنده شته لاندایل شي ح دا د تحویل نه راوتل تحویل تل شي ح تحویل سمانه د سند لاغونه بدل شو بل طرف ته وزي خال یاري سی لکه روان ویا د ځکه یو استاد نه سر روان به بل ځکه بل استاد نه راغله د ځکه ټچ شي سره کی صحیح ده دي ته تحویل نه شي خارغلو سي وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا ابو فروة عن الشعبي قال سمعت النعمان وقريب نسخي قال لكالب وسبقنا سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حمقت بل حديث وقال حدثنا عبد الله د سکله تحویل سره شي خایلی کلی ته غاټه غونې دي معنی دا سندونه شو سیدا دا خاص درې وری روغله دی حدیث کې دې معنی څه شو ولا سلکه دا تو درې حدیثونه ویلو ټیک شو یا د سالور ویلو ټیک شو وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابي فروة سمعت الشعبية سمعت النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي فروة عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهة وګوره مفرد شولو کنه مشتبهات نشه ده جمع شواله ټیک شو دا لپس حدیثونو کې ډېر طریقو سره غلط مشبهه مشتبهه ټول یو معنا ده یعنی خبره بنی نه پیږي د سی صفات نه لګي حلال ده که حرام دي ته مشتبه شینل شي ټیک شو فمن ترک کوم سړی څه پرېږ دی هغه شی مشبه علیه من الاثم څنګه تور کې شوبه شي چې ګناه ده کنه ده کان لمستبان له سکومه خبره دي ته وجوات شي یا حرمت و غیره نه اترک دا بغه د پر زیات پرېږدون کوي لکه یو سړی د شکی غونه شای پرېږدي کنه سکوم شای دی شکی نه لګ زیات درجه کې جوات هغه خو بیا یا ډیر پرېږدي کسه کنه پرېږدي نو دیس فمن ترک مشبه علیه من الاسم کوم شي کې ته ګناه کې شوباش هغه څه دو پرېږدي کان نو دو سړی به بیا ویلې مستبان له هغه شي چې ته زیات جواب شي د مخ کې نه اترک هغه د پر خو ډیر پرېږدون کوي بیا دا صحیح ده کان افعال ناقصه کنه فعل ناقصه
اترکت شه د دې دپاره وګوره خبر راغلی ځکه په زبر راغللو اترکونه شي صحیح ده ومن اجترأ على ما يشك فيه من الاسم او کوم سړی چې جرأت کوي په هغه شیانو چې هغه کې دي ته شک شته ده ګناه مناه شک ورته شته ده یعنې داسې کار چې ته ورکې شک او چېرې نه دي کول په کار کوی که څه وکړه شک ما ده هغه به وجود دا شی کې جرأت کوي ډریږي نه ویرسي په او شکه نږدې ده او شکه څه معنا ده نږدې ده ان یواقعه سو دا سړی خو به خامخا غورځي مستبانه دي نجواتو شیانو کې یو سړی د څه هغه لږ غونې ګنده شي باندې ایله نه کوي یا ډېر ګنده باندې د لا غونې ګنده باندې بیا ایله وکړي نه به کوي که نه یو سړی د څه هغه غاټه ګناه کوي دي نه وړه ګناه ته پېښه شي نه کوي بیا کوي به واضحه خبره څه کوي به او شکه یو شي کو چې شتل شي مخته سو والمعاصي حم الله د څومره ګناهونه د الله تعالی ولا حمه ده حمه دي تل شي سو کوم ځای باندې ته ګنډې طور ته وکړي چې دې علاقې ته ماره نږدې کېږئ صحیح ده کنټونمنټ ایریا وتیل شي صحیح ده معنوي هغه ځای ته اوس د ګناه معنی دي باندې خاله درته ویړه چولې دي ته ما نږدې کې که کوم سړی ویړه متوي غوا ده فاصل ته ووړي ډنډې به نه خوري ده ډنډې به خوري که نه نه دا شی ته که یو سړی د دې دپاره باره تو د هغه باوجود دا بارې به نو روړي یا شی خوري کوي نو دا به بیا ډنډې خوري اخرت کې دې ته حما یل شي حما چې شتل شي محفوظ تل شي که نه محمیه چې شتل شي پناهګاه تل شي کیلاسې ده فوج ولا کیلای دې ته محمیه نه یل شي صحیح ده اندې ټکي نه راته د حما نه وتیل شي من یرتع حول الحما کوم سړی څه د چردیوارۍ نه ګیر چاپېره څري یرتع منه څري ښه که نه څرېدلې تیل شي صحیح ده یو شي کو نږدې ده ای واقع او سیوارز بورنوزي دي ته یو سړی د داسې بارې پرې نږدې ویړې پرې نږدې مول سرې خو نږدې ده څونه ځانه ځای کې دو بې پامه شي غوبونه خوله وایي که نه وایي غنمو جوارو کې خوله بونه وایي که نه بې پامه شي ځانه ځای کې د سوچ نه وي نه غوا نه وځي انده شی ته کوم سړی کوم شي پرې نږدې نږدې تخړېږي یرتع منه تخړېږي دا ورسره ولې کوي نه دا ورکې خامخا وارځي ورنه وځي یا صحیح ده که نه